نصیر د مفتی محمد تنها ګورا کلیمو نصیر د مفتی محمد تنها ګورا ما شپو نصر لري دیو بندیا کی دا ګورا کلیمو نصیر د مفتی محمد تنها ګورا کلیمو نصیر د مفتی محمد تنها ګورا ماشاءالله 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 کلیمو نصیر د مفتی محمد تنها ګورا کلیمو نصیر د مفتی محمد تنها ګورا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ اشفاق احمد سے څنګه جی خیر صحت برابر دی؟ خیر الحمدللہ صحت برابر دی جی. ٹھیک ٹھاک خیر جی. شیخ مصروفه خو نه جی؟ وای جنازه یو سوال به کولو شیخ صاحب تاسو مې کولو. ها جی جی زه په خپل باندې شیخ صاحب حنفی یم. صحیح ده جی صحیح ده ماشاءالله. او تاسو تعلق خو شیخ صاحب دغه الحدیث سره لیکنه ټول سره ده جی. نه یعنی تاسو تقلید کوئ شیخ صاحب؟ نو کله کله موږ هم پکې وکړو. ها کله کله پکې نه کوې او کله کله پکې نه کوو. صحیح. شیخ صاحب ته یو تپوس مې کولو. هلکه زه مفتي خو نه یم چې د څه د حلال او د حرام خبره ده که څه ده تاریخي خبره ده. لکه تاسو اکثره شیخ صاحب تاسو ماشاءالله په ګروپونو کې د تقلید باندې او په نورو څیزونو باندې بحثونه مباحثې کوئ هغې متعلق دی. ښه جي ښه دا خو ګروپ کې خوند کې مړه په موبایل باندې خوند نه کوي دا کار. شیخ صاحب مړه ګروپ کې دومره بیا هلکان وي بیا هغه خبرې کوي کله یو پکې خبرې کوي کله بله پکې خبرې کوي. هغه په واټساپ باندې بیا دغه کې شخصي کیسه وي که نه. خو شیخ صاحب اوس مختصر خبره وکړو بیا لمانځه ټیم دی مونږ هم ځو. واو لکه یو مختصر تپوس مې شیخ صاحب کولو. جی 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 چې شیخ صاحب کله دغه انګریز هندوستان ته نه و راغلی برطانیه چې کله هندوستان ته نه و راغلی ملکه وکټوریا په هغې نه مخکې چېرته په د اهل سنت والجماعت کې یو عالم داسې تېر شوی دی چې هغه متعلق کتابونو لیکلي چې دا نه مجتهد او نه مقلد یعنې د نن سبا باندې چې کوم غیر مقلدین دي د دوی په شان باندې څرنګه څه شي لیکلي. زما سوال دغه دی شیخ صاحب چې تر څو پورې برطانیه ملکه وکټوریا هندوستان ته نه و راغلی په هغې نه مخکې په اهل سنت والجماعت کې چېرته داسې یو عالم تېر شوی دی چې هغه متعلق د کتابونو تاریخ کتابونو اسماء الرجال لیکلي چې هغه نه مجتهد او نه مقلد و یعنې په وجود د دې چې اجتهاد صلاحیت هم نه و پکې او بیا هم غیر مقلد و لکه د نن سبا چې غیر مقلدین دي چې نه مجتهد او نه مقلد دي. بینه زما مطلب دغه دی چې د دین یو قسم دا خبره ثابتول غواړي چې د غیر مقلدینو فرقه چې ده په هغه نه مخکې نه وه په ملکه وکټوریا نه مخکې داسې چېرته شیخ صاحب په اهل سنت والجماعت کې څوک تېر شوي دي؟ ګوره دا خو تاسې خلط مبحث کې که نه شیخ صاحب غیر مقلد او د توس شوی که نه شیخ صاحب او زه وایم چې دا اهل حدیث دي اهل حدیث دي چې د نبي صلی الله علیه وسلم د وخت نه صحابه کرامو د ټیم نه ته اهل الحدیث چاته وایي؟ اهل الحدیث چاته وایي؟ اهل الحدیث خو شیخ صاحب امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په نقض المنطق کې وایي چې اهل الحدیث محدثینو ته وایي 49 باندې وایي چې د هغې زه تا ته د شیخ الاسلام ابن تیمیه او داسې ډېرو محدثینو دا وښایم چې هغوی وایي چې اهل حدیث ویلی شي هغه کس چې هغه په حدیثو باندې پوهېږي په حدیثو کار کوي د حدیثو روایت هم کوي اتباع بالحدیث هم کوي د حدیث سره مینه هم کوي په حدیث عمل هم کوي. بیا اولاد نه غواړم شیخ صاحب
دا مخکې حواله درته لکه چې تا وانه واورېدله ما درته امام ابن ما واورېدله ونحن نعني بأهل الحديث الذين يشتغلون بالحديث رواية ودراية وترى تأويل في حديث باندې عمل کوي دا چې ځان کې لګولې د امام ابن تیمیه نه لګولې د ونه هغه په عبارت کې ځکه امام ابن تیمیه په شیخ الاسلام خو د شیخ الاسلام ابن تیمیه چې کوم دی یو حواله ورکړه د شیخ الاسلام ابن تیمیه چې کوم دی نور کتابونه دي او دا خبره چې کوم دی هغه څو وادي کړی دا یو حواله پیش کړل کتابونه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه خپل باندې دا خبره کړې دا وایي چې اهل الحديث مراد محدثین دي اگر کدا غوي تعلق د کوم مسلک سره یو خپل امام ابن تیمیه مثال د امام حاکم ور کړی چې امام حاکم محترم دا خبره وره چې د محدثینو د اهل الحديث د اصحاب الحديث د اهل الاثر او د اهل الرأي عقیده دوا جماعتونه را روان دي د سلفو د ټیم نه عقیده چې کوم دی زما خبره خپل عقیده نه بناوري ته د بناوري خپل وي نو شیخ ته وایا ته چې څه وایي خو ته خبره څه واوره کنه بته حدیث د ګوره د تیم دا د حجت الله البالغه د شیخ الاسلام ابن تیمیه او د ډیرو چې کوم د مورخین او د سلفو چې کوم دی دا باقاعده منشل کوي دا کتاب نه ورته څنګه نه کوم دا تخته ګوره دا خبرې کتلې دي نام شیخ غلط واغسته حجت الله البالغه دی حجت الله البالغه ولي او حجت الله البالغه لفظ الله غیر وایا کنه اوس وایا تا خود باندې وران لګیدلی غلط ته ویل غلط ریکارډ لګی دی ماډا یار ماډا کی پکې تاسو کړه دې تاسو دې دا پاره کړه چې ته ما غلطه نه کیږي کې او ما چې کوم راولي چې تا کم تاسو یار د دې وایي چې په هغه څه تاسو نه سره کوم تاسو خبره دې نو کړه کنه شیخ صاحب حجت الله البالغه کې چې کوم دی شیخ الاسلام شاه ولی الله رحمه الله چې کوم دی دا باقاعده سو واری دا خبره کړې ده چې تصحیح کړې ده چې دا دو جماعت دي دو جماعت یو چې کوم دی اهل الحديث دي اصحاب الحديث دي دا هغه خلک دی چې کله د مسلې حل راوباسي نو د حدیثو استقراء کوي حدیث را جمع کوي دا غیب او دا غیب پر نه د مسلې حل راوباسي یو اصحاب التخریج دي اصحاب التخریج چې کوم دی هغه اصول جوړ کی او دا هغه اصول پر نه کې چې کوم تفریعات کوي تخریجات کوي دا دو قسم خلک چې کوم دی دا هغه وخت روان دي اوس د دې خبره عرض کوم شیخ او ته چې کوم دی محدثین یا اصحاب الحديث یا اهل الحديث صرف حدیث پر روایت اوس ته وښه کنه اشفاق صاحب اوس ته وښه تا خبره ورو د اوس ته وښه کوم ته یو خبره عرض کوم جی شیخ تاویل دوا د روانې دي د سلفو د زمانې نه یو اصحاب الحديث یو اصحاب الرأي اصحاب الرأي دا لقب د فقهاو او اصحاب الحديث دا لقب فقهاو نو ما تا وقوم ته شیخ اشفاق صاحب دا خبره کې کنه به تا نمبر راځي ها صحیح ده زه خبره کوم لکم شیخ تاویل صحابه هم چې هغه اهل الحديث تداول کړه څوک صحابه اهل الحديث وکنا بالکل صحابه اهل الحديث صحیح شیخ شاه ولی الله رحمت الله علیه وی په قربة العینین فی تفضیل الشیخین کې وی در صحابه دو گروه بودن یکی مجتهد و دو مقلد وی صحابه کې دو قسم ډلې وی بعضی صحابه مجتهدین او بعضی مقلدین وکول لتا هغه اهل الحديث وو د دې باوجود به هم قدوی کې غیر مقلد یو هم نو یا به مجتهد او مقلد تقریبا د صحابه په منځ روان دي نه چې دا وې ته د به چې کوم دی د شاته په خبرو کې لکه ته غټ تضاد دی دغه شاته وایي چې تقلید چې کوم دی دا د یاره ته چې زمانہ ورګه د بندوم دا شي ته واجب خبرې کې څه په زمانہ کې تقلید کې نه نه ته پکې تقریر ټول تاو پر تاسو زمانہ کې دا طریقه ده وایا شیخ ته تقریر تاو ما به څونه کړل خیر اشفاق صاحب ټیکې ګما وسکه ګما وای زتا ته ما چې شاته وایي چې تقلید په څلورمه صدۍ کې شروع شوی دی یو خوا شاته وایي په څلورمه صدۍ کې شروع شوی دی او بل خوا چې شاته وایي چې کوم دی صحابه کرام مقلدین نو ستا په دې اقوال کې تضاد دی
جواب اوس اشفاق صاحب جواب ته وکړه یو منټ کنه یو منټ ها یا خبره غلطه مړه ته چا نه اوري یا خبره غلطه کوم ها یا زه خبره غلطه کوم دروغ وایم او یا ته خبره غلطه کې دروغ وای شاته دا خبره خدا خو چې دا خبره خو زبان زبعان او مشهور خبره دا ولیکل دا کوم کتاب کې دی دا چې تقلید کوم دی دا په سلوره کې چې کوم شروع شوی دی دا کوم کتاب کې دی له حواله ورکړه دغه نتیجه حواله پیش کوا شیخ جواب درکم د حجت الله باندې غلطي حجت الله حواله دی او شیخ حواله درکم جواب درکم راجیرا کا شیخ دا خو په کوم پته یو ټول دنیا ته حدیث د بخاری کې حدیث دروغ ویل د منافق نه خدا صحیح بالکل 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 دا وایي چې شاه ولی الله رحمت الله ویلي دي چې تقلید د سلورمه صدې شوري شوی دي ها وا د دې اصل عبارت یې تر کوه یې بیا څه درته وایم تر اصل عبارت وایم شیخ شاه ولی الله رحمت الله وایي چې اعلم ان الناس لم يكونوا مجتمعين على تقليد معين قبل 104 چې د سلورمه صدې نه مخکې خلق په تقلید شخصي باندې اجماع نه وشوي سلورمه صدې نه مخکې تقلید او تقلید شخصي به هم او تقلید غیر شخصي غیر معین به هم تقلید مطلق به او چې سلورمه صدې لکه شنو تقلید شخصي باندې فقها محدثین او اسلاف کې اجماع وکړه زبردست شاه الله د تقلید نه فهمه کړه هغه ویلي دي چې تقلید شخصي باندې اجماع په سلورمه صدې شوی خالق د امر کې اشفاق صاحب وکړه کنه جواب مختصر خبره کوم ښه چې مخکې خلک چې کوم دی رستو خلک چې کوم دی اجماع وشوله دا مخکې خلک چې کوم دی چا په مذهب باندې مخکې خلک شیخ صاحب دا مخکې خلک دې تاسو مثال دې تاسو درکوم لکه ګوره حدیث چې بیان یو وی رواه البخاري رواه مسلم دا بخاري او مسلم مخکې چې کوم مسلمانانو او کوم حدیثونو باندې عمل کوي هغه وخت خو بخاري او مسلم ګوره هغه چا په مذهبونو هغه مذهبونو لګیات کا چې د عمر مقلدین او د ابوبکر صدیق مقلدین زه دا وایم چې څنګه د دریم صدینه پس حدیثونو خبرین شوه تاسو ما تقلید معنا کنه تاسو تقلید مطلق ولې نه کوي معین کوي تاسو تقلید شخصي ولې کوي تقلید معین ځکه کوم شخصي و ځان لږ کوم دغه ګور اوس جواب ته وګورئ اشفاق صاحب ګوره او جواب ها کنه اوس خان دی دینه بکار نه اخلي کیسه نه غوډه کار نه کړم جواب ته وګورئ جواب یو خو ما خبره یو خدا کنه چې ته د شاته د قول چې کوم د خپل دغه خپل دغه جوړ کنه الله ولی عربی عبارت ته وته عربی عبارت باندې کدرنی باندې عربی عبارت ته وته خو عربی عبارت نشو وایي توجيه القول بما لا يرضى به قائله کنه یو خدای څنګه قول نه دی زما خبره تاسو د شاته په د ابن القیم رحم الله قول له صلی الله علیه و رحم الله قول دی دا د ډیرو خلکو قول دی او دا قول نه دی مشهور قول دی شیخ صاحب شیخ صاحب ویل چې تاسو د تقلید معین ولې کوئ دا تا الزامي جواب کومه او الزامي جواب کوم ولو اشفاق صاحب چې سوال کوي جواب برداشت کوه کنه اشفاق صاحب ته مورول یې سوال کو تا کړو ټول خبره تا وکړه خو اوس خو جواب ته وښه کنه ته اوس تقلید شخصي او معین اوس وښه کنه جواب شیخ صاحب درکوي لږ وښه وتا قرار شه ځان خبرې نه کېږي دا څه د علماء پیش کوي چې ګوره امر کې عبارت اشاره ته پیش کړ ګوره زما خبره وره اوس ته وګورئ نو څه کنه تاسو بیماری دي دا خو تاسو سره مونږه د علماء په خبرو کې لګیو کنه د علماء په خبرو کې مونږ لګیو کنه جی او د تقلید کومه دعوه کې کنه د تقلید د فرضیت او د لزوم او د وجوب کومه دعوه کې کنه صاحب نو دې د پر باندې مت صریحي دلایل نه وړي قطعي دلایل به قرآن او حدیث تاسو علماء غنډي غوښتي ته علماء په بات کې شورې پای کې نه ثابتولې شیخ دې کوم دغه نه ثابت کی شیخ صاحب اوس ما ته کې خدوایا شیخ اول خبره خو دا ده چې ما ته تر اوسه د دې خبرې جواب نه دی راکړی چې ملک وکټوریا نه مخکې څو ډېر مخالف په دنیا کې وکړو او ان شاء الله راکولای نه اچھا ما ته وګورئ شیخ صاحب دا فضول خبره ده لږ وقشه بالکل ستاسو کوم نه فضول خبره ده دا بالکل بلا وجه خبره ده د قرآن او حدیث
قرآن و حدیث علی منهاج السلف منل دغه چې کوم دی اصل دین دی. دا چې کوم دی ځان لپاره چې کوم دی د هغې نه نور داسې خلک جوړول چې هغه ښکارې ته جوړ کړي او د هغه خبرې نه چې کوم دی اخوا دېخوا نه کړي. دا خو د سر د دین مزاج نه دی، نه دین د مزاج خلاف لګوي ظالمانو. شیخ صاحب ظلم وسیع ستا په سلفو کې دی که نه دی؟ شاه ولی الله رحمت الله علیه د ستا په سلفو کې دی که نه دی؟ سلفو خو خیر دی، خلفو کې دی. سلف خو ستاسو د قول مطابق په امام محمد رحم الله باندې ختم شوي دي که دا سلف و هغه نه مخکې. شیخ صاحب تا څنګه ما تپوس کړی دی چې د ستا په سلفو کې دی که نه دی؟ الحمدلله موږ سلفو کې ګڼو. بالکل الحمدلله. ٹھیک شه اوس پرېږده. شاه ولی الله رحمت الله علیه یو کتاب دی فیوز الحرمین. هغه فیوز الحرمین کې په صفحه 22 باندې دی خپله وایي چې زه مدینې منورې ته تللی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په خوب کې وویله چې د امام ابو حنیفه رحمة الله چې کوم فقه حنفي ده دا طریقه لازمه ونسه. ما ته خوب ورته تاسو بل باندې نه 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 شاه ولی الله کتاب دی اختلاف هغه کې شاه ولی الله وایي چې په هندوستان او افغانستان ماوراء النهر کې چې کوم خلک اوسېږي په هغې کې د امام ابو حنیفه تقلید واجب دی، لازم دی. او وایي بالکل بالکل لزانه خبر دی وکړه الانسان شاه ولی الله رحمت الله علیه بالکل لزانه خبر. استغفر الله شاه ولی الله صاحب عقد الجد دا د ماته پروت دی. عقد الجد نام یې صحیح وایه. عقد الجد نه دی، عقد الجد. دا عقد الجد دی صاحب. دا مجتهد دی. شیخ صاحب عقد الجد معنا د ګردن هار. ما ته پته ده یا د غاړې هار. بیا عبارتونه صحیح وایه. عقد الجد کې شاه ولی الله څه وایي دا بیان کا. عقد الجد شاه الله رحمه الله تخت خبره کوي چې دا د مذهب معین تقلید چې کوم دی دا بالکل نشته. انا لله و انا الیه راجعون. شاه ولی الله رحمت الله په دغه عقد الجد کې والله بالله الله چې لیکلي دي چې څوک دایما اتباع او تقلید نه ځان وباسي دا داسې دی لکه د اسلام نه چې ځان وباسي. الله اکبر. دا شاه ولی الله لیکلي او دا هم لیکلي دي چې د ما خبره وکړه ما خبره وکړه باندې او په جواب باندې د امت اجماع ده. اے محترمه شخص معین او هغه او تویه کوم عبارت چې ما ویل کنه کوم خبره چې موجود دا عبارت ته او دې هغه عبارت راوړل چې د څلورو مذهبونو دله یغه غیر مکلف ته د خپل عبارت په خپل ذمہواری ته خپل عبارت په دبن نه ماراوړه د جهالت ما کوه کنه. نه دی وی چې د شاه الله رحمه الله چې کوم دی په دې کې ویلي دي چې را څوک د څلورو مذهبونو ووتو چې کوم دی اصلي ګمراه دی څه خبر دی وکړه دلته دغه عبارت چې کوم توخه شاه الله رحمه الله نه شاه الله رحمه الله چې کوم دی په عقد الجد کې چې کوم دی عقد الجد خلق اقوا ور صاحبہ دا عقد او یک دوانه ویل شي کنه توس خلک مکه بیا ته بدی باندې بحث کوما حکم دا عقد الجد ته دوانه ویل شي دې کتاب زما خبره دا کتاب په ټایټل پیج باندې عقد الجد لیکل دی عقد الجد کتاب په ټایټل پیج باندې روغ یو ګره ټایټل په مستبه ور چکړی کنه یا الله وسد ځان نه لګي مړه چرته په لغت کې کتل دي کنه یره په لغت بس څه کوي ځا ثانه بس ځا وقت ما تدای عبارت ویل چې شاه ولی الله لیکلي چې دا علم دعا او تقلید جایز دی دا راکوه نه عبارت کوم ځای کې نه او سبب دا بل عبارت کې دی والله بالله تعالی چې دا سوي نه خیم زره تاسو د خپل لاس باندې بیا څنګه کلمه وایم دا سوي زبردست کوم عبارت ښه نه دا یو خبر تکومه تاسو یو مې تمره شاه ولی الله په عبارتونو څه پوي سره شاه ولی په عبارتونو څه پويږي نه شیخ دیو دا سوال بیا مې په پوهه ټکه چې د ائمه اربعه په تقلید باندې د امت اجماع ده او چې څوک د اجماع مخالف دي. شاه ولی الله رحمه الله چې کوم دی په دې کتاب کې چې کوم دی د ډیرو علماء اقوال کوي راوړل علم قول باندې پیش کړي شاه الله خپل قول به پیش کړي شاه الله رحمه الله خپل د ډیرو علماء اقوال یې ډیرو خپل تحقیق کې بیان کړي خپل تفسیر کړي دا د شاه الله ته وایي چې شاه الله رحمه الله چې زدا وایم زه به دا درته ښیم که نه خو ته هغه تا چې کوم عبارت ووایي چې دا ائمه اربعه او تقلید در روان نه دی جایز نه شاه ولی الله لیکلي دا عبارت ووایه ده ته لږ صبر به دې راواړم نو ها
راوړل شیخ صاحب راوړل ته مدغه کې کنه خیر ده خدای باندې ورځ به خبرې کو دوه ورځې خبرې وکړو نه ډېر ګرم راغلی ملګری دې راځي مکړي دي الله دې خیر کوي نه زمال نه صلی نه ما رابطه کړه په دغه راغلی د ګټې په نیت هم راغلی جن بچګم د ګټه راوړم کنه اوس ایران تران خبره شروع کړه ته زما مونږ ورور یې اخوالا او ته وخایا بالکل والله که زه ورانه خبرې کوم او بالکل دا مې نیتی او اخوالا او ته وخایا بالکل ګوره ته مونږ مسلمان ورور یې ګوره ته به طالب مې یا به عالم چرته دومره ګټه ورانه خبرې کوي سره تا ماته ډایرکټ ټلیفون وکنه نو زه به چې په جمعات کې ما یا به په اوجا کې ما یا به په کور کې یا به ډوډۍ خورم نو ته ډایرکټ د خبرې شروع کې لکه دا ستا په خدمت دا خبرې دا طریقه ده شیخ صاحب او څه عبارت وایو شابه عبارت وایو جیت پروت دی تاسو چې ماته جیت پروت دی اوس عبارت نه وایي کنه دروغ وایي کنه تاسو په دروغ خلق ته کوي ځکه موږ ته دروغ خلق ته موږ ښکارا کو زما خبره کزه دروغ وایم کنه والله لازم الله دې کوم دې زما نسل ختم دی او کزه ترشته وایم او ته تهمت لګې الله تعالی نسل ختم بس ریامین وایا دله چې تکلیف په دې محترمه دستا په براز 1000 بار امین وایم 1000 بار ته کوم وایي د لیکلو دي چې ایمه اربعه تکلیف دا 1000 بار وایم شیخ دې درته حواله اوس وایم د چې عبارت تیر کوم درته نو تیر کا حواله صفه مفهومات راکړه او دایق الجید کې صفحه نمبر 40 تا صفحه نمبر 40 وایا ٹھیک شو په دې باندې شاول کوم مطلب او خوشا کنه وایا کوم چاپته لکه مطلب چې ما ته پته لګي ما ته په کوم دي دار کتب ولري د نشر او توزیع دا چې کوم د قایم دام دار کتب ولدي خو محل جنگ پېښور پاکستان ولدي دا څه د پلازې ولا فکس چې ما ته پته کنه ها صحیح شو شیخ پدې کې سفلم علي کاوړه په ابن جید کې شامل ولقب قائم کړی دی باب تأكيد الأخذ بهذه المذاهب الأربعة والتشديد في تركها والخروج عنها وإذا باب دې په دې باره کې چې د مذاهب اربعه تقلید واضح سره ځان لازمول د دې په تحقیق کې تحقیق وایي شاول ولاوي ويعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وفي الإعراض عنها كلها مفسدة كبيرة ونحن نبين ذلك بوجوه شاول الله وجد أئم أربعة مذاهب أربعة تقليد كل بديك اللوي خير ده أو سوق الذين مخلي ده لوي فسادي ده بديك اللوي فساد أو لوي شر فروت ده بيقول أن الأمة اجتمعت على أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع التابعون اعتمدوا على التابعين وهكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم شيخ بيواورا ولي هو تفصيلي برته دغه خالي هغه حساب ته فکر راوون چې تاسو دې خبره کړې ده شاولي وناوي چې د مذاهب اربعه تقلید په دې کې لوی خیر دی او دینه مخړول دینه په دې کې ډېر وایي چاغ دی دغه تعالی پر سنشت وایا کبي تعالی پر سنشت ها وایا ما دې په خپل سنشت په کې پدینه نه څنګه وایي زه ته څنګه تعالی پر کې څه تاسو ځخه ته وایا خیر دې خپل بڑا ودا کا وباسا وګوره هغه عبارت مو ته په کې راوړم زه ته خپل عبارت راوړم خیر ده خپل راوړو کنه شیخ چې تاسو څنګه پروت دی ونه راوړل اې چا عبارت نه اته چې کومه ته زو وایم څنګه راته وایي که څه پکې غلط یا راته وایي کنه نه زه خپل زمان اصل کې خپل پیج یې زما دا په کوم پیج باندې و اته چې کومه دا زما مخه ته ځکه شاولي الله رحمه الله عليه ويعلم أن الناس في الأخذ بهذه المذاهب على 4 منازل ولكل قوم حد لا يجوز أن يتعدوا أحدها مرتبة المجتهد المطلق المنتسب إلى صاحب مذهب من تلك المذاهب
وثانيها مرتبة المخرج وهو المجتهد في المذاهب، وثالثها مرتبة المتبحر في المذهب الذي حفظ المذهب وأتقنه وهو يفتي بما أتقن وحفظ من مذهب، ورابعها المقلد الصرف الذي يستفتي علماء المذاهب ويعمل على فتواهم، وكتب القوم مشحونة بشروط كل منزل. کاټ ظالم کاټ کړو د سره عبارت نو کاټ کړو کالی کاټ کړو یاره ته بیا ورمې وکړه واجبه شیخ صاحب دی ریکارډ شروع دی د سره عبارت چیرته